سلامونه او ستړي مشي قدرمنو خانجازي ما او دا مهال د سواد په سیمه په تحصیلي کالام کې موجود یم. قدرمنو په تیر شوي رپورټ کې تاسو ته ما د سواد تر اتلو خلکو سیلانیانو دغه ویډیوګانې ښودو. اوس په تاسو ته دویم اړخ د کالام ښیم، کوم چې د کالام خلک سیلاب ځپلي شوي دي، د سیلاب ښکار شوي دي. تپوس به کوو چې آیا د دې نه مخکې کال کې ستاسو کاروباري لحاظ څنګه و، اوس کاروباري لحاظ څنګه دی؟ آیا تاسو باندې کله سیلاب راغلی و، د سیلاب په ځای کې څومره نقصان وشو او لحاظه په سیزن کې تاسو څه کاروبارونه کوئ؟ نو په هغې به تپوس کوو. چېرته مو د خانجاز شرکت عمر کرم ده او د پلوګا سره تعلق لرم او په دې سیلاب د وجې نه ډېر خلک لکه متاثره شوي دي او ډېر خلک اوس هم مسافرۍ د لاسه په دې اوس مکې تللی دی، دوکانونه هوټلونه هر څه پکې تللی دی. اوس په دې پوره کلي کې زما په خیال 150 کورونه دي، هغې کیسه 25 کورونه دلته پاتې کېږي، لکه ګزاره کېږي. نور خلکو ګزاره نه کېږي، مجبورۍ نه کته ځي او د مجبوري کوي. د الوګان او ګوبي دا ټنډې منډې لکه دغه سبزیانې کوي خلک. او په روزګل دا سیلاب د وجې نه څه پټې خو سیلاب ویوړ، هغه خو سبزیانې لاړ، څه پکې کم پټې بچ شو که نه، هغه هم پټې کې لږه پاتې شو. هغه چا پټې بچ و هغې ته هم نقصان راغلی، هغې فصل پټې کې پاتې شو او خراب شو. هغې د لاسه کسان لږه دا پوره کلي داسې مجبورا مسافرۍ د لاسه ووتل. مخکې تمه نه وه، لکه کله چې زمونږ دغه سیسټم دغه وټې دغه کارونه شروع شو که نه، کله نه بیا خلکو ته بیا امید دغه شو چې یاره مونږ خپل کارونه شروع کړو، ولې چې مونږ د سپورټ وشو د سیلاب د لاسه دواړه طرف نه وټې وشو. او اوس انشاءالله زمونږ اراده دا ده چې خپل کار به بحال وکړو. بچیانو هوټلې و پورې دلته دغه و ډنډ جوړ کړی او کشتیانې چلېده، لکه ډېر جبردست سنتري و، ډېر خلک پکې راتلل. دغه فیسبوک او دغه شیزونه ولګېده چې یاره دلته ډېر ښکلي ځای دی او هر لکه هر یو ماشوم کاروال دلته دغه و، هر سړی خوشحال و، خوشحالۍ نه دلته کله چې دغه وران شو بس هر سړی دغه شو، مېلمانه هم لکه مجبورۍ نه هر څه ته